به خپلدار ونو به خپلدار بچو او به خپلدار مینو چې کله ضرورت انشاءالله ستاسو مدرکه کې به انشاءالله موږ مدعیان یو. ګورې دا یې ورته وایم چې خپله ملګرتیا هر سړی بخپلدار شي، هر سړی همایون خان شي، هر سړی چې کوم دی نو نجمالدین خان شي، هر سړی چې کوم دی نو دا د خپلو مشرانو ته وګورئ او دا مو ورته وایي انشاءالله موږ زموږ مشر دا خدمات کړي دي چې هغه د چا نه پناه نه دي. په هر کلي کې د هغه خدمات شته. داسې کله دی یو سړی وکړي چې هلته د بخپلدار خان خدمات نشته نو دا به دروغ وي. دا تعزیتي ریفرنس یقینا موږ د هغه قبر ته ځو، موږ ټول د هغه دپاره ختمونه کوو، موږ ټول د هغه دپاره دعاګانې کوو. دا زموږ فرض دی ځکه چې هغه زموږ دپاره خپل ژوند وقف کړی و. هغه د ټول د لوی جهادي و، هغه ته به د دې اجر هم انشاءالله چې میلاویږي. خو اصل چې کومه لار هغه پرېښې ده په دې لار قایم به ځان ساتئ، په دې لار به ځان ژوندي ساتئ. په دې کې زموږ هم ژوند دی او په دې کې ستاسو هم ژوند دی او په دې کې د بخپلدار خان په قبر کې دنده به هم ژوند دی. او دا یو دعایه تقریب دی چې دلته موږ راغلي یو، دلته موږ دعا له راغلي یو، دلته موږ د هغه ملګري د هغه مشر د بخشش او د بخانې سوال له راغلي یو چې کوم مشر په علاقه باندې ډېر بېلوسه خدمت کړی دی. بعضې مرګونه داسې چې چېرته هم ذکر راځي په یو مجلس یا په یو محفل کې نو هغه یادېږي، ځکه یادېږي چې هغه د قام او د ولس سره ولاړ وي، هغه د قام او د ولس خدمت کوي او هغه د قام او دسیسانو د قام او د ولس خدمت چې دی دا په مړینې نه کېږي او دا د بړستن نه کېږي، په نره کېږي او د نره په پاسېدلي او په نره باندې کولي. ځکه بیا خلک پاسي او د هغوی داسې دعایه تقریب هم کوي او داسې ریفرنسز هم کوي. ډېر داسې کیسې دي، ډېرې داسې خبرې دي. موږ د سیاسي ورکران چې یو ډېرې تودې سړی موږ یو ځای تېرې کړي دي، ډېرې سختې هم تېرې کړي دي. خو دا هله سړی کوي چې د دې قوم خدمت کوي او چې د قوم خدمت کوي دا به تېروي، دا نه په چا احسان کوو نه په چا لحاظ دی او نه چاته داسې څه خبره ده. نو زه ډېره اوږده خبره کول نه غواړم، تاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او دا د الله تعالی په دربار کې دعا کوم چې سیاسي کارکون چې دی، کارکون چې دی، ورکر چې دی، الله تعالی دې د هر سړی چې سیاسي کارکون دی الله دې ولې د کارکون په شان ژوند او د کارکون په شان نرتوب او د کارکون په شان پښتون ورکړي. ځکه چې په پارټو کې په سیاسي ګوندونو کې ورکر چې دی کارکون دا د ټولو نه لویه سرمایه ده. نننی پروګرام او نننی راغونډه هغه یاد کې چې د هغه خدماتو ته خراج تحسین پیش کول دي او د هغې سره سره د هغه خاندان او د هغه ورو او د هغه بچو او د هغه ټول خواخوږو ته دا یقین دهاني ورکول دي چې په دې غم کې موږ ستاسو سره شریک یو. او حقیقت دا دی چې د غریب ولس لپاره او د دې خاورې لپاره د دې علاقې لپاره یې ښه اواز ټک کړی، خپله منډه یې والې، شپه او ورځ یې وکړې، ځان ته ځان نه دی ویلی، خپل بدن او خپل آرام ته یې نه دي کتلي، خپل خاندان او خپل بچي ته او خپل د بچي سهولت ته یې نه دي کتلي. خو د یو اعلی او د یو ارفع مقصد او د دې خاورې د خدمت د دې غریب ولس د خدمت د دینجي د خدمت دپاره یې شپه ورځ یو کړې وه. حقیقت دا دی چې موږ یو ورځ را یادو چې سړي ته خفګان هم راځي. دینزي قومو موږ تاسو ته سلام پیش کوو. زما سلام د دینزي قوم ته چې دلته د ډېر خلک هم راغلي وو او هغه د زرګونو په تعداد کې چې کومه جنازه تاسو کړې ده او ستاسو کوم خفګان او ستاسو مینه او ستاسو والهانه عقیدت موږ د لالا سره لیدلی دی. نو موږ د دینزي دې غرونو ته هم سلام پیش کوو. موږ د دینزي دې ټولو سپین ږیرو ته او د ټولو ځوانانو ته سلام پیش کوو. او ورونو خدمت چې لالا کړی دی دا پارټي به هم کوي، د هغه بچي به هم کوي، د هغه وروڼه به هم کوي. په مینه او محبت د دې قوم خدمت زه یو ځل بیا هغه ته د عقیدت ګلونه او پیرزونې هغه پیش کوم. د الله نه دعا کوو چې الله تعالی د هغه دا خدمات قبول کړي. د دې ځپلي ولس لپاره چې هغه څومره منډه وهلې ده الله تعالی دا خدمت د هغه د جنت د حصول او د الله د رضا ذریعه وګرځوي او د هغه د خاندان او د هغه د پاتې نسل دا د الله تعالی په هغه لار باندې چې د هغه د خدمت په لاره باندې لاړ شي د دې خدمت وکړي. وآخر دعوانا ان الحمد
زه تاسو ته دا وایم چې بخپیدار خان او د هغه خدمات ژوندي دي، د هغه کردار ژوندی دی او زه د هغه وراره یم او دی بچي دي او موږ ټول د هغه کشران یو، موږ به د هغه کردار ژوندی ساتو انشاءالله. د بخپیدار لالا په ژوند او د هغه په جدوجهد که زه خبره کوم نو په ګنټو کولی شم. موږ به د هغه مشر چې په دې خاوره باندې 50 کاله د هغه شپه ورځ خدمات دي، موږ به د هغې نه استفاده کوو، موږ به د مرحوم حنیف خان نه زده کړه کوو، موږ به د ملک مظفر خان نه زده کړه کوو، موږ به د مرحوم بخپیدار خان نه زده کړه کوو او دغه زموږ مشغلې را ده د عوامو د خدمت لپاره، دا به جاري ساتو. او بخپیدار ورونو بخپیدار بچو او بخپیدار مینو چې کله ضرورت انشاءالله ستاسو مدرکه کې به انشاءالله مونږ مدعیان یو به که نه یو وایي دا کمزوري ویله اوس بیمار ماله دومره خبرې نه وي کول پکار او دلته عالمان ناست دي، باباجي صاحب دعا ناست دي، نور بزرګان ناست دي، ماله دومره خرڅې نه وي پکار. هغه خبره کوم چې کوم د زړه خبره ده هغه اواز ستاسو نه اورېدل غواړم، کوم چې ستاسو د زړه اواز دی ملګري به یو او که به نه یو. ډېره مهرباني او ډېره او الله دې د هغه د خدماتو په رڼا کې موږ ټول ته دا توفیق راکړي چې څنګه د یو ذمه دار د هغه کشران ناست دي، د هغه وروڼه دي، د هغه بچي دي، نو چې موږ ته الله دا توفیق راکړي چې موږ د هغو په شا هماغه شانتې ودرېږو څنګه چې بخپیدار د دې علاقې د هر بچي په شا باندې ولاړ او الله دې زموږ د زړونو نه منافقت هم ختم کړي. ما به یو سوال وي چې ټوله مشکلات کمولو کوشش وکړو، که موږ دا ګڼو چې هغه د بخپیدار خان خدمات شته، د بخپیدار خان زموږ سره ورولي کړې ده، نو بیا به دو ته په لاره نه خنډان نه پرېږدو جوړېږو بلکې د دو امداد به کوو دوستان. ځکه زه دا خبره کوم چې موږ ټول زموږ د پارټۍ مشران هم ناست دي، صوبایي صدر صاحب هم ناست دی، ټول ناست دي او موږ دا ګڼو چې د بخپیدار خدمات شته او انشاءالله تعالی د دو د خاندان په شا باندې نو خو د دو د خاندان د یو فرد په حیثیت باندې او نور نجم الدین خان د ټول مشران ناست دي انشاءالله تعالی د پارټۍ په حیثیت باندې هم د دو سره د بخپیدار سره چې کوم بخپیدار خو به موږ ته لار ښووله، بخپیدار خو به موږ ته سختې خبرې هم کولې، خو څنګه چې حسین شاه ور خبره وکړه چې خبره به وشوه نو بیا به دغه خو نه د دو به انشاءالله تعالی موږ داسې د بخپیدار چې کوم هم دغه کړی دی منلې هم دی د دو به انشاءالله تعالی سل چنده سیوا به دغو د دو خبره منلې کېږي. چې نن څلوېښت ورځې بعد خلک را جمع شوی دی، د بخپیدار ملګري، د بخپیدار دوستان را جمع شوي دي او د هغه تعزیتي پروګرام کې ناست دي، هغه ته دعاګانې کوي او د هغه په مرګ باندې څلوېښت ورځې د خلکو شوق او ماتم کړی دی. زه څه نشم ویلی، د پاکستان پیپل پارټۍ د صوبایي صدر خاصیت سره زه د دې خبرې اعتراف کوم چې بخپیدار د تلو سره پاکستان پیپل پارټي د یو عظیم لیډر نه، د یو مشر نه، د غریبانو د همدرد نه هغه محرومه شوې ده. په بخپیدار کې ډېر صلاحیتونه وجي او موږ ته غټ نقصان رسېدلی، لیکن زه یوه خبره کوم د صوبایي صدر په حیثیت سره د دې خپلو مشرانو په وساتل سره انشاءالله نعیم ته زه وایم د هغه خاندان ته وایم دا قوم راغلی دی او دې قوم هم د دې ځمکې باندې ټول را جمع شوي او وایي چې بهی د دې خاندان مشري به نعیم کوي انشاءالله
پاکستان پیپل پارټي به دا ټکی تسلیموي چې د پاکستان پیپل پارټۍ په عاجزي کې به مشري دا قدایم کوي موږ ته منظوره ده الله دې بخیدار وبخي او انشاءالله د هغه نوم نه ورکېږي تر عمره پورې به د هغه عمري د هغه ژوند د هغه چلېږي نوم چلېږي هغه خلکو ډېر خدمتونه کړي دي دعاګانې ورته کوئ او لکه څنګه چې احمد حسن خان وویل چې واده وکړئ چې بهی په بله ورځ هم واده شوي وه نن هم تاسو وکړه چې بهی د هغه بچي چې کوم پاتې دي د دې سره به مونږ څنګ په څنګ ولاړ وو د هغه سره به ملګرتیا کوو انشاءالله زما یقین دی چې تاسو ټول زما ورونه به د هغې سره څنګ په څنګ دا دینځي خلک د پارټۍ را پرېږده دا دینځي خلک به د هغه سره د هغه په دې ښه خوی باندې به د هغه سره ملګرتیا کوي ډېره مهرباني مشرانو بخپیدار خان چې د هغه کم سوچ روانو په کم سوچ هغه ستاسو سره ملګرتیا کړې وه هغه سوچ د تحصیل دینځۍ حفاظت او د تحصیل دینځۍ عوامو ته خوشحالي رسولو دغه سوچ اسحاق شهید چې کله د خپل رونو سره د خپل ملګرو سره د اختر په شپه 500 کسانو سره شهید شو په هغه ټایم کې بخپیدار خان او د هغه ملګري نه جوکاو شوي او نه وردېدلي انشاءالله تعالی د هغه کم سوچ چې دی د هغه نه بعد به انشاءالله تعالی د بخپیدار خان دا کم راغلي میلمانه چې دي او کم کشران چې دي دلته موجود راغلي دي مونږ به څنګ په څنګ د بخپیدار خان سوچ او ټول به بخپیدار خان یو او دا سوچ به سرته رسوو انشاءالله دلته راغلي زما چې څونه مشران دي ما خبرې لږې زیاتې وکړې زه د ټولو شکریه ادا کوم او انشاءالله تعالی کم سوچ چې بخپیدار خان روانو او به څنګ په څنګ سرته رسوو ستاسو په د راتګ باندې ډېره زیاته مهرباني آباد اوسئ سامعین کرامو دا د ایصال ثواب پروګرام دی او د دې غایه او غرض دی چې په دې باندې دا کم مرده دی چې د اجر او ثواب میلاو شي نو دعا وکړئ الہ العالمین د دې بخپیدار صاحب دا لوی سفر آسان کړي پس مندرګانو ته صبر جمیل نصیب کړي او یو پیر الحمد درې پیر قلهو شریف وایي د دې دا ثواب چې دی دا به موږ هغوی ته بخشش کوو الله رب ذوالجلال دې د هغوی روح ته دا په صحیح طریقه باندې ورسولی کړي دعا وکړئ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إله العالمين تزيد ثواب د بخپیدار صاحب روح مبارک ته په صحیح طریقې سره ورسولی کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین